الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې کله سړی په حالت د سفر کې نو آیا په سفر کې بده سنت کوي او کنه به کوي. نو سنت دا دوه قسم دي. یو هغه سنت دي چې دا به سړی په هیڅ حال کې نه پریدي، که په سفر کې کوي بی او که په حضر کې کوي بی، چې هغه یو وتر مونږ دی او بل د سحر دا 2 رکعات سنت دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم نه په حالت د سفر کې هم سنت هم ثابت دي او وتر چې کوم دینو دام د نبی صلی الله علیه وسلم نه په حالت د سفر کې هغه ته ثابت دي. لکه دی باره کې امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کتاب الوتر کې باب تړلې باب الوتر فی السفر او حدیث راوړی دی 1000 نمبر حدیث دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فی السفر علی راحلته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په سفر کې هم په سورلی باندې مون چې کم دی هغه کو. صحیح حدیث نه خدا ثابت دي چې فرض مونږ خو په سورلی نه کیږي، دینه مراد نفل مونږ دی. صلاة الليل الا الفرائض، یعنی د شپې مونږ په سفر کې کړي دي په سورلی باندې، خو فرض نه دی کړي. او ويوتر على راحلته، وتر هم نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم هغه کړي دي، پریخي نه دي. د غرنګ نور حدیث هم دی باب کې شته. د قرنګ د سحر 2 رکعات سنت چې کوم دینو دام د نبی صلی الله علیه وسلم نه په حدیث کې ثابت دي. دا مشهور حدیث دی ته مشهور په قصه النوم باندې دی او لیلۃ التعریس ورته وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د خیبر نه واپس راتو نو به په لار کې آرام کړو، ملګری ورسره نو بیا ول خوب ورغلی او د پاتې شو. بلال رضی الله تعالی عنہ ته مونږ به مانزه تر پاسې خو بس غم او د پاتې شو سترګې ورغلی چې را پاسې د نور راختلو. نو باغه حدیث کې راځي دا په صحیح مسلم کې حدیث ته 1561 نمبر. نو هغه کې دا راغلی دی چې ثم دعا بالماء فتوضا، به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوبر او غختل او دسی وکړو او ثم صلى سجدتين، به 2 رکعات منځو کو سنت. ثم اقیمت الصلاة فصلى الغداة، بیا اقامت کو 2 رکعات فرض منځي د سار وکړو. نو ګور دا د صحیح مسلم حدیث ته پدې کې د سار 2 رکعات سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. باقی چې دا کم سنت دي کا د ماسپخین دي او کاغه د ماخام دي او کا د ماسختن دي، نو دې کې راجح خبره ده چې دا نه دي کول پکار. دقه تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی په سفر کې صرف وتر کوا او 2 رکعات د سار سنت کوا، دا نور سنت پکې مکوا. باقی چې کم نوافل دي، که د تهجد مونږ دي، که صلات الضحى دي، که اشراق دي، نو دغه سړی په سفر کې کولی شي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او کم چې نور سنن رواتب دي دا نه دي ثابت. دغه دې باره کې مشکات کې حدیث دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اغا د مکی په لار کې روانو. نو حفص ابن عاصم وی چې فصل لنا الظهر رکعتين، نو د ماسپخین مونږ موږ ته 2 رکعات راکو. ثم جاء رحله، نو چې 2 رکعات راکو نو بیا لاړې خپل کجاوه کې ناست سورلې کې. نو فرعا ناسن قیاما، سملګری ولیدل چې بیا ودرېدل مونږ کو. و دی ویل چې ما یسنو حواله، دا دوی سکی. و قلت ما ورته ویل چې یسبحون، دوی غ سنت کوي کنه. و عبد الله ابن عمر ویل چې لو كنت مسبحا اتممت صلاتي، که چرته سنت ما کول نو بیا ما فرض مون 2 رکعات ولیکو، دا به مثالور کړي وي. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. خو ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره سفر کړي، ملګرتیا مې کړي ده. نبی علیہ السلام په سفر کې په فرض کې 2 رکعات نه زیات نه دي کړي. د قرنګ ابو بکرم، د قرنګ عمرم، د قرنګ عثمانم رضی الله تعالی عنهم اجمعین، هغه هم صرف 2 رکعات فرض کول، سنت به نه کول. نو د سار سنت خدغه حدیث نه
ثابت دي، وتر د دغه بخاری حدیث نه ثابت دي، نو دا نور سنت چې کوم دی دا نشته دی په سفر کې، او نوافل سړی کولی شي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.